بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوالو. زم تاسو تاسو مرګ لطیف خان یوسف زئی او بیا د الیکشن په تازه ترین صورتحال باندې په مردان کې پوره خیبر پختونخوا سره الیکشن بلدیاتی او شو پرون ځنې ځایونو کې الیکشن ته ګړبړ او د حملې چې دي کنه خبرې اترې راغلي دي، خو اورال الیکشن ډېر پر امن او ډېر خوش او موږ سره موجود دي جمعیت العلماء اسلام रहनुमा तहसील मर्दान सीनियर नायब सदर मौलाना मोहम्मद अली शाह हक्कानी साहब او ډېر خوشاله هم دي ځکه چې جمعیت العلماء اسلام څنګه چې موږ وختاً فوختاً الکوای نیوز باندې دوی سره خبرې کولې او دوی به بارها چې دا خبر او د اندیا ظاهروله چې راتلونکي الیکشن کو بلدیاتی وي کو جرنل وي، نو تاسو ته به علم وشي چې د جمعیت العلماء اسلام څه پوزیشن دی. د وخت مونږه هغوی سره علل صبح مونږه دوی سره ملاقات وکړو او په مردان کې تازه ترین صورتحال باندې د دې کامیابی باندې به دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب ال کے وائی نیوز دا اړه تاسو ته مبارک شه. مهرباني مننه، تاسو مبارک شي. شکریہ. حضرت صاحب د وخت د مردان بلدیاتی صورتحال کم رزلټ چې رالل تحصیل تختبینه او تحصیل مردان، تحصیل گڑی کپورا، تحصیل رستم، تحصیل کاټلنګ سوای په دې حق لبان تاسو چې دا اسپیکټ کولو، تاسو جمعیت العلماء اسلام دا امید لرلو چې داسې به هغه کلین سویپ هغه لفظ چې دی هغه تاسو ته په حصه کې راغی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو الکوای نیوز ډیره مننه کوم چې تاسو په دغه اهم موقع باندې دومره وخت رالی په دغه یخنۍ کې. یقینا دا ستاسو د جمعیت العلماء اسلام سره دغه دلی محبت دی، دا په دې دلالت کوي. او ان شاء الله چې کومه خبره تاسو مخکې مونږ کړې وه تاسو کوئ چې په مردان کې به کلین سویپ ان شاء الله جمعیت العلماء اسلام کوي. څلور تحصیلونه زمونږ د جمعیت العلماء اسلام دا ګټلي دي دې وخته پورې چې کومه غیر ختمي نتایج راغلي دي مخې ته. او مردان کې مولانا محمد شاه حقانی صاحب دې وخت کې په لیډ باندې روان دی. او اوس ما چې کوم تاسو وکړو نو تقریبا 13 پولینګ سټیشنونه دي یا داسې تقریبا خوشه لا پاتې دي. نو دا هم د دې بانډو والا خو پاتې دي چونکې اکثر ناوخته نه دي دغه کېږي. نو انشاءالله دلته نه خو زمونږ یوسف فاطمه تقریبا په 1400-1500 لیډ باندې بیګا زمونږ چې کوم غیر حتمي نتایج او د هغې موږ ملګرو نه لا بعضې پولینګ سټیشن یې پاتې وي د زنانو، نو د هغې حوالې سره انشاءالله 1400-1500 لیډ زمونږ د یوسف فاطمې دی. دغه شانتې بابینۍ ده د دې علاقو چې څونه پولینګ سټیشن یې پاتې دي دا په لیډ باندې دي. نو زمونږ خو انشاءالله غالب ګمان دا دی چې په مردان کې به انشاءالله د دغې پی ټي ای حکومت خو کلین سویپ دی او د اے این پي سره چونکې زمونږ مقابله وه، نو انشاءالله په هر ځای کې ته مونږ د مردان په حوالې سره او د صوبې په حوالې سره چونکې په 19 اضلاعو کې زمونږ د بلدیاتي الیکشنو نو تقریبا زمونږ وختي مونږ یو نیوز وکړو نو هغې باندې 19 د جمعیت العلماء اسلام میر کانډیډیټ دا کامیاب دي. د هغه د آل اور بیا د پی ټي ای سره په دغه حساب باندې مقابله ده او کې پي کې حوالې سره. نو زمونږ انشاءالله چې کومه دعوه مونږ کړې وه په هغې کې مونږ الله رښتینو ثابت کړو. حضرت صاحب امید تاسو دعوه خو کړې وه، خو دومره توقع ستاسو وه چې حکومت په وفاق کې پاکستان تحریک انصاف دی، په صوبه کې پاکستان تحریک انصاف دی، یو حکومت د هغوی دی او تاسو دا امید لرلو چې جمعیت العلماء اسلام به داسې طاقت سره بار روزي او د دې اسباب څه وه؟ د دې اسباب خو ظاهر دي چې خلک د مهنګۍ نه تنګ دي حد درجې، او کومې وعدې چې دي کړې وې هغه وعدې بار بار مونږ وایو مونږ ته مناسب نه ښکاري، هغې ته خو په ځان باندې نه ښکاري چې دومره به نوکري ورکوو دومره به کورونه ورکوو، نو هغې کې 1% هم هغې شی نه دی کړی. نو وعدې خو د هغې دغه حال دی. نو عوام دغه څیزونو ته ګوري چونکې د بلدیات دا زما په اندازه باندې تر اوسه پورې زمونږ چې څومره دلته نالج دی نو دا فیر وشو. کله چې بلدیات فیر وشو په دې کې وجوهات هغه نور مخې ته تاسو ته دي چې د کمې وجوهاتو فیر وشو. که دغه شان د فیر الیکشن کېږي نو انشاءالله زمونږ په مرکز کې اومه بلکې صوبه خو زمونږ انشاءالله آینده په جنرل الیکشن کې به زمونږ کې پی کې انشاءالله دا زمونږ د جمعیت العلماء اسلام وي. حضرت صاحب بلدیاتی الیکشن پرون وشو
پای تکمیل تک د هغه ورسېدو پوره امن انداز کې وشو کامیاب شو د لپاره یقینا پاکستان تحریک انصاف حکومت او ادارې چې دی هغه قابل ستایش دي او د مبارکباد مستحق دي خو دا ریزلټ چې دی ډېر تاخیر سره اناونس کیږي د دې وجوهات دې کې څه بیا چینجز خو نه راځي که نه د دې وجوهات چې د دې خپل چې کوم دی کې زمونږ په اندازه باندې غرض دی چونکې زمونږ چې څومره هدایت مونږ ته چې دې پیره کې فارم 17 او 18 دا فارمونه دا تصدیق شده د پولینګ ایجنټ نه چې کوم پولینګ افیسر د هغې نه لکه اوس مونږ خو خپل واخیسته خو ډېر داسې خلک دي چې هغې له یې نه دی ورکړی نو هغه زما په اندازه باندې هغه ځای کې نه دی ورکړی چې کوم ځای کې جمعیت هولډ دی نو اوس دې څلور ورځې پس دا شی به راکوي ریزلټ آوټ کوي نو هغې کې که چېرې کوم ځای کې سرکاري چې کوم دي عملي وي او پولینګ افیسران هغې ته دغه فارم نه ورکړی تصدیق شده نو په هغه ځای کې به هغه خلک خامخا هغې به دغه یو صورت د هغې شته چونکې ANP په دغه حوالې سره د زموږ مد مقابل ده او په KPK کې موږ ځان مد مقابل ګڼي بلدیاتو نه پس جنرال الیکشن هم اوازه ده نو دې پیرې ستاسو هلکه PK 50 چې دی هغوی ته څه اراده ده پارټیسپیټ به کوئ انشاءالله PK 50 خو انشاءالله دې پیرې د مشرانو طرف نه ما ته اعتماد هغې راکړی دی چې تاسو ته به انشاءالله PK 50 درکوو او د مشرانو که انشاءالله دغه په موږ باندې ټرسټ وکړو نو انشاءالله PK 50 به له په تحفه کې ورکوو د سار نه به انشاءالله زموږ یو لیډ څنګه چې مفتي حماد الله خپل تحصیل ښه په مضبوط لیډ باندې وګټه دغه شان دي PK 50 به دا به له موږ بالکل په تحفه کې ورکوو 10-12 بجې به هغې د خپل پوزیشن زموږ انشاءالله واضح چې موږ به PK 50 که دا مشرانو موږ باندې ټرسټ وکړو داسې یقینا دهاني راکړې م ده او د ورکر موږ سره ډېر زیات مینه محبت دی او هغې په دې تحصیل کې موږ ته دا کوو چې تاسو موږ ول د مشرانو خپل مرضي وه او موږ امان شاه صاحب زموږ مشر دی په باندې موږ خوشحاله یو او چونکې د ملګرو دلته زموږ خواهش دی چې په PK 50 باندې ما ته ټکټ راکړي نو انشاءالله جنرال الیکشن کې که ما ته ټکټ میلاو شو نو انشاءالله دلته به موږ اگر چې عاطف خان یو مضبوط کاندیډیټ دی زما مقابله به هغه سره خو د ملګرو په دعاګانو او ستاسو په دعاګانو باندې هغې زموږ نه مخکې الیکشن کې هم الرجي کوو کله چې ما ته ټکټ میلاو نه شو ټول کاندیډیټ ما ته راغلي او هغې ټولو موږ ته دا راکوو چې ستاسو سره زموږ مقابله وه خو بهرحال د مشرانو خوښه ده که مشرانو موږ باندې اعتماد وکړو انشاءالله PK 50 به له تحفه کې ورکړو